بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر. قدرمنو یو تاثر دا خوریږي چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په تیر وختونو کې تقریبا 2 غټ عملیات شوي، فوجي عملیات. نو ترهګری ولې ختمه نشوه؟ که موږ حقیقت ته راشو، ځمکنی حقیقت وګورو، نو دا بیا یو پراپیګنډا ښکاري او دا د سکیورټي ادارو پر ضد یو کمپین ښکاري. کال 2008 کې که تاسو لږ شاته لاړ شئ وګورئ، نو په هغه وخت کې په سوات کې د صوفي محمد او بیا د هغې نه پس مولانا فضل الله خپل متوازي حکومتونه جوړ کړي، خپل عدالتونه یې لګولي وو، او کومه فیصله به چې هغې کوله هغه د سوات خلکو ته به قابل قبول وه، که نه به وه نو هغه به وجل کېده. د هغې نه پس فوجي عملیاتو شو هلته، او په مکمله توګه امن رالی. دومره امن چې لوکل، قامي او بین الاقوامي سیلګري هغه سوات دی، هغې ته ځي او پرم نه ماحول کې، نه دا چې د هغه ځایونو نه خوند لي، بلکې د هغه ځای معیشت هم ورځ په ورځ په بره روان دی. دغسې که موږ د خیبر ایجنسۍ خبره وکړو، نو منګل باغ هلته خپل حکومت جوړ کړی و، خپل عدالتونه یې لګولي و، د افریدو او د شینوارو فیصلې به منګل باغ کولې. هلته فوجي عملیات وشو، او نه دا چې امن رالی، بلکې په دغه سیمه کې پرمختیایي پروژې هم شروع شوې. دغسې که وزیرستان ته وګورو، نو حکیم الله محسود، بیت الله محسود، تحریک طالبان پاکستان، دغه کسانو هلته مکمل هولډ و چې څه به هغې وي، لوکل خلکو به هماغه کول. هلته فوجي عملیات وشو، امن رالی. د امن نه پس هلته کیډټ کالجز جوړ شو، سکولونه جوړ شو، سپورټس ګراونډونه جوړ شو، روډز جوړ شو، ډېر ترقیاتي کارونه دا وشو. دا تاثر چې ورکولی کېږي چې د فوجي عملیاتو نه پس څه شوي دي، نو که تاسو لږ ماضي ته لاړ شئ، نو تاسو ته به ښکاره شي چې د فوجي عملیاتو خواږه موږ ته څه رارسېدلي. بله دا چې اوس ولې لږه ډېره ترهګري کېږي، چې دومره عملیات وشو، نو په کار ده چې اوس خو دا لږه ډېره ترهګري نه وی که نه. نو په کال 2021 کې چې کله په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت رالی، او د هغې نه پس موږ اعداد و شمار وګورو، نو د ټولو نه زیاتې حملې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د کال 2021 نه پس شوي. د هغې وجه دا ده چې په افغانستان کې کوم چې ترهګریزې ډلې وې، هغه د افغان طالبانو د سوري لاندې بیا را جمع شوي. هلته هغې ته سهولتونه ورکړی شو، او دغه سهولتونو نه پس په باقاعده توګه دلته منصوبه بندي وشو. په خیبر پختونخوا کې چې کوم امن و، په قبایلي سیمو کې چې د ترقۍ کوم سفر و، په هغې کې د خنډ پیدا کولو کوشش شروع شو. د دې مطلب دا نه دی چې موږ یو ځل بیا کال 2008 ته لاړو. هغه وخت حالات بل شانو، اوس حالات بدل دي، او په دې خوشحالي الحمدلله چې قبایلي سیمو کې کم 10% ریټو دا د ترهګرو په هوډ کې و، د هغې په لاس کې و. اوس هغه ماحول نه دی، او نه هغسې څه شته. څوک چې دا پراپیګنډا کوي، دا مهم چلی چې یاره دومره عملیات وشو، نو څه دومره عملیات وشو، د هغې د وجې امن په ځای شو، او دغه امن په شا باندې زمونږ د سکیورټي ادارو قربانۍ دي، زمونږ د عام ولس قربانۍ دي، زمونږ د قبایلي مشرانو قربانۍ دي، زمونږ د سیاسي ورکرانو قربانۍ دي. یعنی هرې طبقې په دې کې خپله قرباني ورکړې. د دې دا مطلب نه دی چې دا امن دا صرف یوه اداره قایمولی شي.